الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شو سرطول در الشركوز. زما خبو عزت مندو مشرانو کشرانو دا الله جل جلاله لاک لاک احسانات وشو، فضل و کرم وشو چې الله جل جلاله موږ او تاسو له په دې مجلس کې د ناستې توفیق راکړو. او دویم داسې مجلس دی چې په دې مجلس کې څه ماشومانو ختمونه کړي دي او د هغې دستاربندي ده، نو بیا خو دا مجلس نور معطر او خوندور شو او فضیلت والا وګرځېدو. الله دې د دې ماشومانو دا ختمونه او د قاري صاحب دا خواري او محنت او ستاسو دا راتلل او دا اورېدل او دا ناسته الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور وفرمایي. عزتمندو، دین ډېر لوی نعمت دی. د ایمان نه پس قرآن، د ایمان نه پس قرآن، د قرآن علم، د قرآن علوم، د قرآن زده کړه، د قرآن عالم او د قرآن حافظ او عالم او قاری، دا ډېر لوی دولت دی. الله دې زمونږ او ستاسو ټولو بچو ته دا عظیم دولت نصیب کړي. د دنیا دولتونه دا پانی دي او د دنیا دولتونه دا ختمیدونکي دي. دا به تا نه په دنیا کې پاتې کېږي. دا داسې دولت دی چې دا به ځان سره وړي. دا داسې دولت دی چې دا به پل صراط ته سم ځان سره وړي. داسې دولت دی چې جنت ته به هم ځان سره وړي. داسې دولت دی چې په دې دولت به الله تا ته هلته اعلی نه اعلی درجې درکوي. نو لوی عظیم نعمت دی. د الله نه سوال کوو چې د چا بچي هم د قرآن حافظان عالمان نه دي، هغې دې نیت په دې مجلس کې دا وکړي چې یاره زما بچي غټ شوي دي، مشران دي، اوس د زده کړې په میدان کې نه دي، هغې دې په خپلو نوسو کې نیت وکړي چې انشاءالله زه به یو بچی د قرآن حافظ او عالم جوړوم. وخت هم ده انشاءالله که وعظ او نصیحتونه عزتمندو تاسو ډېر اورئ او اورېدلي دي او نه ماله د خبرو چل راځي نه راله طریقه راځي. عزتمندو، په موږ باندې په دې معاشره کې د دې اولاد څه حقوق دي. هر سړی دا وایي چې زما دا حق دی، ښځه دا وایي چې زما دا حق دی، خاوند دا وایي چې زما دا دی، پلار وایي چې زما دا حق دی، او مور وایي چې زما دا حق دی، د ګاونډي خپل حق دی. د هر چا خپل خپل حقوق دي او د الله پیغمبر دا بیان کړي امت ته او د هغې ټول نقشې امت ته ایښې ده. خو زمونږ د اولاد په موږ څه حق دی؟ د دې ماشومانو په موږ څه حقوق دي؟ د اولاد په موږ باندې کم حقوق دي چې هغه موږ ادا کوو نو په معاشره کې به موږ خوشحاله یو. موږ به د خوشحالۍ زندګي تېروو، موږ به د راحت او د چین او د آرام او د خوشحالو زندګي تېروو. نمبر 1 په هغې کې دا چې موږ او تاسو په معاشره کې ښه زندګي تېرول غواړو، نو د اولاد د ټولو نه اول حق په موږ دا دی چې ته داسې ځای کې رشته وکړې چې ستا دپاره هغه رشته مناسب وي، اعلی خانداني، شریف خانداني، دمان نه وي، غلاګر نه وي، نور حرامیتوبونه پکې نه وي، نور په معاشره کې بدنام خلک نه وي. نو د ټولو نه اول حق خو دا دی چې ته په ښه خاندان کې خپلولي وکړې. خو خاندان د چا مالدارۍ ته به نه ګورې، د چا موټرو ته به نه ګورې،
د چا جاه او جلال او دبدبې ته به نه ګورې د یو انسان د بچی ښه سړیتوب ته وګوره دین ته وګوره شرافت ته وګوره عزت ته وګوره د هغې نه پس اوسه خپلولي وکړه د دقې ماشومو نه چې کوم اولاد الله ستا بچي له او ستا نوسي له درکوي دا به نیکعمل او با اخلاقی نو د ټولو نه اول حق په مونږ باندې څه دی چې مونږ په ښه نسب کې خپلولي وکړو دا د بچي په مونږ باندې حق دی ځکه چې د دقې نسب نه به الله مونږ ته اولاد راکوي نو چې تر څو پورې ته د زنانه څه نه یې میلاو شوې تر هغې پورې خو تا ته خدای پاک اولاد نه درکوي نو ته به ګورې چې زه په دې خاندان کې خپلولي کومه